أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سورة العنکبوت شلم اسپارہ آیت نمبر 34-35 سلو دیرشم اور 15 دیرشم. سورۃ العنکبوت کے امتحانات بیان کولو چې څنګه انبیاء علیهم السلام باندې امتحانات راتلل، نبی علیہ السلام فرمائی دا سے مومنانو باندې تکلیفونه مرাজি، کافرانو باندې هم تکلیفونه راځي، فائدے بیا جدا جدا دی. نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفنا او مصیبتنا او امتحانات دا پا انبیاء علیہ السلام براتلل داغی فائدہ بداوا چی داغی درجے با اللہ اجتولے. بیا مومنانو باندې تکلیفونه راځي چې صبر وکړي، دای ګناہونا الله معاف کوي. کافر او مشرک باندې تکلیف راځي نو هغه الله ذلیل کوي، هغه الله رسوا کوي. سورہ عنکبوت کے بیا درې امتحانات ذکر کول. وقت امتحان ذکر کولو په دې واقع د نوح علیہ السلام چې د نوح علیہ السلام نیم سو کاله عمر او ټول عمر تبلیغ کړو، مسئلے بیان کړي وا، وہ صرف شپږ کسا شپږو کسو ایمان نه وړو. درې د نوح علیہ السلام زامن حام، سام، یافس او درې د هغې ښځې د نوح علیہ السلام انګیان دي. یو زوی هغه مسله ونه منله، کنعان، او دریو مسله منلې وه، درې زامنو او درې انګیان دو. نیم سو کاله کې شپږ ملګري پیدا شیو. کله بداشي چې تبا دعوت چلے، بیان بکې، قرآن به بیانې، نو ملګري به کم وي نو خفه کېږي بنا. نوح علیہ السلام دا غنم عبدالله، نوح د نوحینا او ټول مر قوم د پاره جړل چې الله زما قوم دا مؤمنان کې ټول طریقې استعمال کې مسئلے والا بیان کا، یو لے بیان کا، په جمع بیان کا، اعلانونه وکړو، ہر قسمه طریقے استعمال کے. سورہ نوح کی چې الله
الله د کارګزاري اوري نوح علیہ السلام نو اتم آیات کی وئی ثم انی دعوتهم جهارا بیا می دعوت ورکړی ته په جهر پتیزا ثم انی اعلنت لهم بیا می اعلانونه وکړی تا واسررت لهم اسرارا او پټی جرګې مې وکړی پټی جرګې واغی د خپل عادت نوونه لري قوم دوی سورہ نوح درشتمات کی وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا اپینځنه کان بندگان وېدا پرې نه دی نوح علیہ السلام ټولې طریقې استعمال کې نو آخر کې بیا قوم ته خیره وکي سورہ نوح کې شپږشتم آیات کې د نوح علیہ السلام خیره دای بیان کې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله را کافر یو کور به نه ټول تباہ کی کیفیت امتحان بسنګي امتحان مدربانه څنګه راځي صورت کې درې امتحانات په مؤمنانو او درې پیغمبرانو واقعات ذکر کول تسلی لپاره یو د نوح علیہ السلام په وخت د امتحان دا ونه نیم سو کال کې الله جون در کړی دویم واقعه د ابراهیم علیہ السلام په کیفیت د امتحان کیفیت پسنګي اور کې بدیا شي ابراهیم علیہ السلام اور کې اچول کله چې سړي باندې تکلیفونه زیات شي ویل فلان کینه اور کې ولاړې ما د خلکو نه په اور کې ولاړې ما یعنی تکلیفونه و زیات راځي بیا تعبیر سره په اور سره کوي ابراهیم علیہ السلام خو په اور کې اچولیو نو اور ته الله حکم کو چې د یو وختو نه سوځي سورۃ الانبیاء کې اور ته الله وې سورہ انبیاء کې دا بیان کې یو کم او یې میات کې قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اور ته الله وې یخشا ابراهیم علیہ السلام مومنانو له تسلی ورکړي درما واقعیا بیا د لوط علیہ السلام بیانې چای الکان ساتل الکان سره بد فعلی کولا نو الله تبا کو دی صورت کی چونکہ دا مجاہدے ذکر کے ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسه چاچ مجاہدوں کنو فائدے در پارا دا لوط علیہ السلام قوم جہاد ما نفس نو کرے نفس بانی کنٹرول نو کرے نو اللہ تبا کو دو گناہونے کول یا شرک کول نظمکے پیول ٹکا دویم لیواتت کول دکانو بارانے پہ ورولو نو دری امتحانات ذکر کئی دا مومنانو صورت کی اور دری پیغمبرانو واقعات ذکر کئی نننے سبق سورہ عنکبوت 2 آیاتوں 34 اور 35 اللہ وی اِنَّا مُنزِلُونَ على أهل هذه القرية رزقا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون يقينا منغا رلقون كيو على أهل هذه القرية ودي كل ولو باندي وكذا لوط علیہ السلام شروع ہوا لوط علیہ السلام قوم دا خبرونه منلا نالوی ما پہ عذاب رو لگلو رجزا من السماء عذاب دبرنو بما کانو یفسقون پسو دائی چدئی نافرمانی کولا دا اللہ حکمونے نمنل کہ وہ سڑے دا ہوئی چدا اللہ ظلموں کو نہ اللہ ظلم نہ کی اللہ پہ عذاب رو لگلو
शिरक कोलो हर यो पैगंबर बावल तौहीद बयानोलो और आगे नरुस बिया कौम के बच्चे कम मरजो पाई मरज बाने बेरत कोलो लूत अलैहिस्सलाम कौम अवले कौम तो तौहीद बयान को ब्याही की दालकान मरजो या पागे बाने रदो को कौम यो मसला न मनला ने तौहीद मनलो और ने द गुनाह न जान बच को ने लेवातत प्रेखो दुआ जाबुना पे अल्लाह रो लेगा योजम के पे उल्टा का और द्वेम तो कानो बाराने पे बाने उवरोलो कानी पे उवरोलो हालाव या अजाब में रोले गलो पदई बेमा कानो यम सुकून पसम दाई चिदई ना फरमानी कौन क्यों दा अल्लाह हाँ दोनों पैगंबरानो तस्करा चकल कई नूह अलैहिस्सलाम वाक़या बयान की सूरह आराफ के चावई ओनमन ला मसलन सूरह आराफ के आतमल सिपारा के आयत 64 की बयान आ गई तबाही जिक्र कई चाहे अल्लाह संग तबाह कफा कर जबू हो वंजना वल्लजीना माहू फिल फुल्के फकर जबू नदे दरोजन त्याव कर नूह अलैहिस्सलाम वंजना हो पस निजात और कुमना नूह अलैहिस्सलाम ताव वल्लजीना कसानु ताव माहू चिद सरो फिल फुल्के पकिस्ताय के अल्लाह ते खपल मलगिरी पकिस्ताय के स्वार का बस ताबेदार अनोर तबाह को वारकन लजीना अगर कुमना कसान कजबू बे आयातिना चिदरोजन ते करे वापाया तुनो जमुंगा इन्ना यकिनन दई कानू उदय कौमन अमीन कौम लांदा दहकना नो अल्लाह तबाह का वले तबाह के बेमाकान यफ्सुकून रईद अमल दा वजह न ना फरमानी कोला बे और बसी दाऊद अलैहिस्सलाम बयान कई सूरह आराफ के दाऊद अलैहिस्सलाम वाक़या बयान की दाऊद अलैहिस्सलाम मसला बयान का कौम होते तो बेवकूफ़ी तो बेवकूफ़ी या कौम इन्ना लनराका फी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन तो बेवकूफ़ी और दरोजनी और तेने बेवकूफ़ी और न दरोजनी माँ आई मसला न मनला न आई तबाह को दाऊद अलैहिस्सलाम कौम आयत तबाह को आयत नंबर सूरह आराफ के आयत 72 दो आयम की दागई तबाही जिक्र कई दाऊद अलैहिस्सलाम न कौम फंजना हो पस खलास कुमगा दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ाओ वल्लजीना कसान माहू चिद सरो बेरहमत मिन्ना तो मेरा बने जमुंगा वक़ताना और प्रेकुमगा दाबिरल्लजीना मुर्दा कसानो जोड़दा कसानो कज़बू बे आयातिना चिदरोजन ते करे वापाय तुनु जमुंगा वमा कानु मुमिनीन और नु दई मोमिनानो और वसी बयान सालेह अलैहिस्सलाम दावा के बयान कौम ने मसला बयान का न मनला अल्लाह वाले उखा और करे मौजिजा कौम अगी न लाश पे प्रेक लाश पे टिकट को सालेह अलैहिस्सलाम कौम हम अल्लाह तबाह को दावी अजाब जिक्र कई सूरह आराफ आयत 78 की अता फाखज़तहुम रजफतु फासबहू बिदारिहिम जासिमीन फाखज़तहुम रजफतु पस उन्हें उल्दई लड़ाओ जलजले पिरावस्ताओ या रजफतु चगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पिछा रोक का फासबहू पसुगर जे दलदई दारेम पकुरनो कुलो के जासिमीन पल मखे प्राता न चाहिए तबाशु न सालेह अलैहिस्सलाम वही फतवल्ला अन्हुम वरद सालेह अलैहिस्सलाम रदीना वकाल आओ सालेह अलैहिस्सलाम या कौमी निदाद हसरत
وازما قومو لقد ابلغتكم تاکی سنا رسول میو تاسو تا رسول میو تاسو تا رسالت ربی پیغام درم زما ونصحت لكم او خیر خوئی می کنو استاسو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینه نکوي د خیر خوای لټونکو سره زه خو تاسو خیر خوایم تاسو خیر خوای می لټولو تاسو مینه نکوي خیر خوان سره دانګي بیا ورپسې دا لوط علیہ السلام د قوم واقع سورہ هود کې بیانې نو هغه دو گناہوں کول شرک کولو او لواطت کولو لوط علیہ السلام قوم ته چې مسله بیان کړو قوم وتسوي سورہ اعراف کی آیت 82 کې وما كان جواب قومي الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام مگر دا خبرو چې ویل بده یو واسي دلیلانو من قريتكم نکلیستا سنو انهم اناس يتطهرون یقینا نه خلق دي ځان پاک پاک کوي نو ورپسې وایي فانجیناه پس خلاص کومو لوط علیہ السلام واهله تابعدار دنو الا امرأته مگر خزادنو كانت من الغابرين ودا د پاتې کیدونکو نو پازاب کی فانجیناه پس خلاص کومه دلانو فانجیناه خلاص کومه لوط علیہ السلام واهله او تابعدار دنو الا امرأته مگر خزا ددو كانت من الغابرين ودا د پاتې کیدونکو نو عذاب کې وامطرنا عليهم مطرا او ورول په دې باندې باران د کانو باران می په ورولو او بیا ازمکه چې په ولټه کړو دا بیا سورہ هود کې بیا دواړه ذکر کړي ازمکه می په ولټه او باران سورہ هود وګورئ آیت 82 دوا تیم الته دوه عذابونه ذکر کړي چې زمکه مې په ولټه کا او کانو باران مې په ورو فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلا وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود فلما جاء امرنا فسرکلا چراغ حکم نازل زمونږ جعلنا وګنزولمغا عالیها پورتا طرف د زمکه سافلا لاندې زمکه می په ټکاو شرک کولو وامطرنا وول الحال وحال داو چې ورول مونږه له پدې باندې پدې زمکه باندې پدې باندې حجارتن کانی مين سے جلن ټیکرونو د کوتکانو نو مندو دن پیدر پہ مستوامتن ربک نشاندار اوپر دربستاو ہر دار کافر نمبر پکانی لکھلے شیو آغا بی باندے پانچ سا مخفل کانے را پریوتو دارنگی بیا سورہ آراف آیت 91 کے دا شعیب علیہ السلام دا قوم بیان کی چاہی میں تباہ کرو نعمل اشپارہ سورہ آراف آیت 91 میں شعیب علیہ السلام قوم بارک اللہ ہوئی فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذتهم الرجفة پس انہیں والدئی لرا چغی فاصبحوا في دارهم جاثمين اگر دیدل نہیں پکورنو کلو کے جاثمین پر مخیب پراتاو دا شعیب علیہ السلام قوم میں تباہ کو دا فرعون بیان کئی فرعون میں تباہ کو فرعونیان میں تباہ کو دا فرعون تباہی آج سورہ یونس کی آیت 90 کی ذکر کئی صالح کانتی موسیٰ علیہ السلام پور کے ولارو تغلیبون رسول انجام سوشو سورہ یونس ہو
یو لسمه سپاره آیت 90 کې د فرعون غر کېدل ذکر کوي. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او پوهه تمنا بني اسرائیل دا دریاب نه بار کلمنا فاتبعهم فرعون وجنوده ولګېدل دی پسې ورپسې شو دی پسې فرعون او لښکرې دنو بغیان د وجې د سرکشینا وعدوا د وجې د دشمنینا حتی تنی پوری اذا ادرکو الغرقو کله چې راګیر کو فرعون لره ډوبېدو او دریاب کې ډوبېږي فرعون کلمه وایي ایمان وروړي. قال او فرعون آمنتم ایمان وروړي زه مؤمن شوم الله په ذات می یقین دې ایمان دې انه شان دې لا اله الا الذي نیته بلا جترا مگر هغه ذات آمنت بی بنو اسرائیل ایمان وروړي په دې ذات باندې بني اسرائیل دا بني اسرائیل رب ولوي ځکه دی ویلو انا ربکم الاعلى سورہ نازعات 10 پارا 40 آیات کې انا ربکم الاعلى فرعون ویلو زو تاسو چتر بما نو دا جوړبي کې نو ځکه وایي هغه ذات می ایمان وروړي آمنت بی بنو اسرائیل ایمان وروړي په دې ذات باندې بني اسرائیل وانا من المسلمین او زما دغه کېدون کو نه الله تعالی دا نمونه ذکر کړي عذابونه میرا واستو ول میرا واستو بما كانوا سورہ کبوت کی وای ان منزلون یقینا مغرالګون کیو ولا هذه القريه ولكلي باندې ولكلي والو باندې زمين السماء عذاب دبرنو بما كانوا يفسقون فسوف دای چې دای نافرمانی کوله دا الله نافرمانو دا الله او چې الله عذاب راولي ظلم کوي نه الله ظلم نه کوي. سورہ کہف کې آیت 49 کې وایي ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کوي نفس په چا باندې اوسنو خلق باندې تکلیفونه چې راځي ولې راځي دا یو ځکه سورې روم کې یو استمن پارا سورې روم آیت 41 یو سلیتم ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ظهر الفساد کرشد عذاب فی البر پوچ والبحر په دریاب کې وکلو پخاریو کې کلو کې سہولتونه کمی او داغي مثال دا وچی دی او خاریو کې سہولتونه زیات داغي مثال دریاب سره ورکو دریاب کې هر څه ملاويږي او کارشد زامو پکلو پخاریو کې بما کسبت الناس په سبب د اعمالو د خلقو لیذیقهم دیر پارا چوس کئی پدائی باندے بعض الذی عملو بعضی صدا داغی عملو چرائی کروی لعلهم یرجعون دیر پارا عذاب راولی لعلهم یرجعون دیر پارا چرے رو گردی دا گنانا رو گردی اللہ تا رجوع کی اللہ تا دا دی امت یو خوش قسمتی دادا چې دنیا کې تباہ کینا څنګه چې بخوانی قومونه ایبه مسلو نه منلو الله وتباہ کړ دی امت مهلت ور کوي ويمدهم في طغيانهم يعمهون سورہ بقرہ کې وایي ويمدهم في طغيانهم مهلت ور کوي دی ته سورہ بقرہ پنځم آیت کې ويمدهم في طغيانهم يعمهون مهلت ور کوي دی ته پسر کشی دلی که حیرانو پریشانو عمومی عذاب انن راولو سورہ فاتر آخر کی وئی آخری آیت 45 کے عمومی عذاب پدی امت نراولو ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترکا علی ظہرہو ولو یواخذ اللہ الناس کنیولی اللہ خلق لرو بما کسبو پسبب دائیں چنئی کری پسبب دا عمل دلی ما ترکان بے پری خیال ظہرہو
پمخ دزمکی باندې ظهرها مخ دزمکی موته وي شاد دزمکی وي پہلا کنه مخ پزمکا دزمکی مخم دی او دزمکی شام دا دوال معنی کی علا ظهرها پمخ دزمکی یا پر شاد دزمکی ما ترکا علا ظهرها نبه پریخ پمخ دزمکی باندې من دابتن سوزن سرو ولیکن یؤخرهم لیکن نستو کئی دی لرو الى جل مسمى نیٹے مقررتا دنیا کی بھی عمومی عذاب نہ راولی فاذا جاء اجلهم پس کلا چراسی نیٹن عذاب درائی فإن اللہ پس بیسکا اللہ پاک کان دے بے بادی بسفینا بندگانوں قلبانے لدن کے دا عذاب طلب و تمنا دا ابو جہل کروا ابو جہل دا اللہ نا عذاب غصے و چیزا مونگا تباہ کا سورہ انفال کے دا ابو جہل و دا غد ملگرو دا عذاب غصلو بیان کئی سورہ انفال نحم اسپارا آیت 32 چی مونگ بانی عذاب را ولی مونگا تباہ کا اللہ توئی اللہ دا غی جواب ورکی چی عمومی عذاب پا دی امت نہ راولی ما سورہ انفال آیت 32 ابو جہل جنگ بدر تزی بیت اللہ شریف ترازی اللہ نے سوال کئی سرن ملگرو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ انفال سورہ انفال آیت 32 وَإِذْ قَالُوا کنا چیون ابو جہل او داغ ملگرو اللہم اے اللہ ان کانا آزا کشرتوینا قرآن یانا پیغمبر وَلَقَ مِنْ عِنْدِكَ دا پرشتاوی سارت طرفنا نمون خدا نمانو نو پھر ابو جہل او داغ ملگری ہوئی فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا پس رو ورے پمانے حجارتا من السماء کانی دبرن اسماننا ایتنا بعذاب علیم یارا ولے پمانے عذاب دردناکاو دا ابو جہل سرد ملگرو بیت اللہ شریف کی سوال کئی کہ نبی علیہ السلام خلاف جنگی کی اور صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنگ بدر تروان دے بیت اللہ شریف کی دعاوں کا اللہ علیہ جواب اور کہی وما کان اللہ نرے اللہ لیعذبهم چی عذاب اور کی دیتا دے امتا وانت فیہمو نبی علیہ السلام تعالی ہوئی وانت فیہمو تو موجودی پڑھے کے چی تو موجود عمومی عذاب اللہ نراولی اور دویم وما کان اللہ نرے اللہ معذبهم عذاب اور کون کے دیتا عمومی وهم یستغفرون اور چرے بخنا اتن کی دا اللہ ناو ہاں چتا موجود عمومی عذاب نرا علماء چرے استغفار واری بخنا واری عمومی عذاب نرا علماء تاریخ کبیر کے امام بخاری رحمہ اللہ اول جز یا اول جلد 132 کی ذکر کئی کانا امانانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدہما وبقی الاخر نبی علیہ السلام زمانہ کے دو امنو دو اسباب دا امنو رفع احدہما یو اجت کرے شہر یو دریدوارونو نبی علیہ السلام دنیا نا تشریف ہولے دے وبقی الاخر اور باقی پاتے دے بلو استغفار باقی پاتے دے کہ استغفار غستے شی بخنا غستے شی اللہ عمومی عذاب نراولی دی امت باندے او دا حدیثو تاریخ کبیر امام بخاری رحمہ اللہ اول جلد 132 کی ذکر کرے رہے مسند احمد سلورم جلد 393 کی مستدرک دا حاکم اول جلد 542 کی تاریخ بغداد 140 کی ابن حبان خپل صحیح کے دا ذکر کرے دے یو امن موجود دے استغفار او یو اچت شوے دے خو ابو جہل تعالی استاہدہ پوری بدا استاد سوال قبول کما ابو جہل دا جنگ بدر نرانلو او آغا تباہ شو دا آغا حد پوری دا آغا سوال قبول شو او باقی دی امت تعالی محلت ورکی اللہ بما کانو یفسقون
पसौब दाएं चरे मातों की नौकुन उदा अल्लाह वलकत तरकना मिना और ताकी सरा प्रे खुद मुंगा मिना दरीना आयतन नखाओ बैना तनखकारो लेकौमी याकिलून नफारकुम क्या करना कारवाकली लेकौमी याकिलून नफारकुम क्या करना कारवाकली और अगन सुनतुनु के जिक्र कई याकिलून क्या करना कारवाकली सूरे बकरा की आयत 164 यो सलो सलोर फेत कोई 164 लायातिल लिकौमी याकिलून आखिर के वेंद का वह कुरे जमुंगा निमा के इंतदरसी आखिरी आयत के वेंद ब्याता सो जान पूरा आयत गो रही आयत 164 बकरा की वही लायातिल लिकौमी याकिलून खा दलीली पारा द कौमो क्या करना कारवाकली लायातिल लिकौमी याकिलून खा दलीली रेकी द पारा कौम क्या करना कारवाकली सूरे रात दयाल समझ पारा सलोरम आयत की हुई इन भी ज़ालिका लायातिल लिकौमी याकिलून यकीनन परे के खा दलील दी पारा द कौमो क्या करना कारवाकली दारंगी सूरे नहल के ब्यादरी जली हुई यौलसमयात दोलसमयात दयालसमयात के पर लपसी हुई यौलसमयात कोई इन फी ज़ालिका लायातन लिकौमी यतफक्करून यकीनन परे कुरान के खा दलील दी पारा कौम कि फिक्र न कारवाकली दोलसमयात की हुई नहल के इन फी ज़ालिका लायातिन लिकौमी याकिलून यकीनन परे कुरान के खा दलील दी पारा कौम क्या करना कारवाकली दयालसमयात की हुई इन फी ज़ालिका लायातिन लिकौमी यज़क्करून यकीनन परे कुरान के खा दलील दी पारा कौम क्या करना कारवाकली पन वाकली नसीहत वाकली बयानाल क्या 67 की ब्या हुई उस पे तो इन फी ज़ालिका लायातिन लिकौमी याकिलून यकीनन परे कुरान के खा दलील दी पारा कौमो क्या करना कारवाकली दौलत समझ पारा सूरे यूसुफ द्वे आयत की हुई इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून इन्ना अंज़लनाहु यकीनन मरा लेगल दे कुरान लरो फिर कुरआनन दलुस्तु किताबो अरबियन पुआजा जबके सर पारा लअल्लकुम ताक़िलून देर पारा चिता सो करना कारवाकली लअल्लकुम ताक़िलून देर पारा चिया करना कारवाकली जान पोई कहीं परे बांधे सूरे रूम के आज 24 सरीसम की हुई इन फी ज़ालिका लायातिन लिकौमी याकिलून यकीनन परे कुरान के लायातिन खा दलील दी लिकौमी याकिलून पारा कौम क्या करना कारवाकली सूरे रूम के 28 आयत कोई कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिकौमी याकिलून दारंगे बयानूंगा दलीलो लिकौमी याकिलून पारा कौमो क्या करना कारवाकली फिनिश्तम सिपारा सूरे जासिया फिंजम आयत की हुई इन आयातुल लिकौमी याकिलून दलील पारा कौम क्या करना कारवाकली आयातुल लिकौमी याकिलून दलील पारा कौम क्या करना कारवाकली नबिया और पदिश बगम आयत की हुई जासिया के तिल का आयातुल्लाहि नतलुहा अलैका बिल हक़ दा आयातुना दा अल्लाह दी दलील दा अल्लाह दी दवादानियतो नतलुहा अलैका लुलुंगा पदी दिल पता बांधी बिल हक़ परिश्या सरो फबि अय्यि हदीसिन बअदल्लाहि पस पकमिया बयान बांधी पस किताब दा अल्लाह नो और आयात दा दा अल्लाह नो युमिनून ईमान बरोड़ी दई कि कुरान सामने सुन पवल बला से समशी न तस्वीर कबूत की हुई वलक़द तरकना मिनहा
او تاکید سره پر خود مونږه د دینو آیتن نخاو بینتن خکارا لقوم یاقلون پارا قوم چا کن کارو آخری لفظی ترجمہ یوزل بیا نننی سبق دستور عنکبوت آیت 34 اور 35 انا منزلونا انا بیشک منگا منزلونا رلی گن کیو علا آلیا ذل قریتی پریکلی والا باندے رجزن نازامو من السماء دبرنو لوط الاسلام قوم یادئی من السماء رزم من السماء عذاب دبرنو بما كانوا يفسقون وصعد چینا دینا فرمانی کلا دا اللہ ولقد ترکنا وفتاکی سرا پر خود منگا منا ددین آیتن نخاو بینتن خکارو لقوم یاقلون پارا قوم چاکل نکارو آخلی واخر دعوانا ان الحمدللہ